أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة الآية. دی آیت کریمہ کی د منافقین و مزید ناکارا خویون بیانی. د دین مخ کی یو سو ناکارا خویون د منافقین و بیان شول او پاغی کی یو خوی دا چې د الله او د رسول وعده ته د دوکې وعده وي، باطل وعده وي. او بیا یقینا بل طرف ته منګه د صحابو دغه خوشی اظهار هم ذکر کړی وو چې کله صحابو د نبی علیہ السلام نه دا خبره واورېده چې یاره ان قریب به الله کیسر او د کسرا محلات تاسو ترا کی، نو هغوی ډیر د خوشحالی نه ووی چې نحن الذین بایعوا محمد علی الجهاد ما بقینا ابدا. او یقینا یو خبر وضاحت بکوما، پرون لغونی منگا سپ جذباتو کی سپ مینا کی راغلیو، نو منگ نحن الذین پزے نحن الذی ویلیو. نو داغیز وضاحت کوما چی اصل کی نحن الذین بایعوا محمد. نو بیا داغین رستو د منافقین و مزید خیونه. نو اس پا دی آیات کی چی کم د منافق ناکار خوی ذکر کئی اپا دو طریقو سر دے. یو دا چی دا منافق دا اللہ دا رضا لپارا جنگی گی نا، ہاں کچری د دنیا سا مقصد اغراض د دنیا سا ساز و سامان د پولی پٹی لپارا تیار دے. د پولی پٹی لپارا ٹوپک چوتی دغه شانتی د دنیا ساز و سامان لپارا ٹوپک چوتولو تا تیار دے، خدا اللہ د دین لپارا ٹوپک نه چوتی. نو اس قرآن دغه انداز کی زمانہ کوم د دی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ کچری داخل اکریشی دا کفار علیہم پدوی باندی من اقطارها دا اطراف دا مدینینا ثم سئل الفتنہ بیا دا دوینا مطالبہ اکریشی دا جنگ، بیا دا دوینا مطالبہ اکریشی دا جنگ اے دا پارا دا سا دا مال دا دولت. صحیح دا نو سبکی لآتوها نو خامخا دوی با جنگ کئیها وما تلبثو بیها او درنگ با نتی رہی پدی مدینہ کی الا یسیر مگر لگ اغهم دا زان دا سنبالولو دا پارا. بس لغوانی چی خالی زان تیار کی سنبال نور وطی بی فوراً. نو معلوم شوا چې منافق دا اللہ دا دین کی جنگ نہ کی، دا اللہ دا رضا لپارا جنگ نہ کی. ہاں که دا دنیا سا ساز و سامانی او دغه شانتی دا پولی پٹی خبری دا غیل پارا کی. نو پا دی توجی کی الفتنہ اے پا مانا دا جنگ. صحیح دا جی. دویم مانا دا منافق بزدلی بیانی گی چی دا منافق بزدل هم دی او بیمان هم دی. صحیح دا جی. دویم توجی سرا منافق
بزدل هم دی او بیمان هم دی اوز غوکی دا دی توجی مطابق ولو دخلت علیہم او کچر داخل انکریشی دا کفار علیہم پدوی باندی دا اطراف دا مدینینا ثم سئل الفتنہ بیا دوینا مطالبہ اکریشی دا کفر او دا شرک الفتنہ مراد دا کفر او دا شرک نو خامخا دوی با راتلا کئی دیتا وما تلبثوا بها او درنگ با نتی رہی بها پا قبل ولو دا دی فتنی الا یسیر مگر لغوان دی چی دوی تا داو بیلشی کنا چی رازی جی کفر لپارا دا شرک لپارا دعوت ورکڑشی نو بس دوی با ساری گی نا فوراً بمانی خود چی دا حق خبر ہوتا کئی نو چونکی اچونانچی لیکن اگر مگر او یقیناً چی دی دوی میں توجی مطابق ماناو کی کنا نو سڑی سر اخپل غم پیدا شی چی زمون خوم دا حال او کدر رنبے توجی مطابق مانا کئی نو سڑی سر اخپل دا قام غم پیدا شی چیرا واقعی زما قام خو طول عمر پا دی جنگی دل لے چرتا دا اللہ دا دین لپارا دو نا جنگی دا دوی خو چی جنگ کرے دے اے پا پولو پٹی باندے که دوی جنگ کرے دے اے پا ڈیران باندے کسو کی را غرزون لی دا پولی پٹی دا پارا اے کسو کی وجلی دی دا ڈیران لپارا اللہ دا دین لپارا خودوی چرتکارو نکو اے اس بلا منافق کی ذکر کئی چی دا لوزماتی دی سدی لوزماتی وَلَقَدْ البتان تحقیق کانو وودئی چی وعدا کڑی وعدا اللہ سارا من قبل مخی اے دا بدر نروستو او دا احد نمخی دوی وعدا کڑی وا سویلو لیولن الادبار چی نبع علی شاہ دشمن تا دوی دا ویلو چی اللہ منگ بسری نشاہ نارو خالی موقع ملاو شی دا خودوی لوس کرے نو زکای زی وی ولقد کانو البتا تحقیق وودئی چی وعدا کڑی وعدا اللہ سارا من قبل مخی چی نبع علی شالارا دشمن تا بشاہ ناری شاخوگی با نجوڑی گی اے عبارت محضوف رو باسا فنقضو احد اللہ دی ظالمانو دا اللہ غا وعدا ما تکرا دا اللہ سر چی کم لوز کرے اغی امات کا وکانا عاد اللہ او دا وعدا دا اللہ مسئولا تپوس کرے شوی دا دی پبارکی با تپوس کی اے بیاو سیزوی کل ورطویا لئیافعکم ہرگز فائدہ ندر کی تانسولا الفرار تیختا دا میدان جنگنا تا دا میدان جنگنا ولی تختے اے دا دی دا وجینا چیارا زبا دا مرگ نا بچ شما دا دی دا وجینا چیارا زبا خوگ نا شما وکمکلا کستا پا قسمت کی خوگی دی کنا نو اللہ با دی پکور کی دنن راو غرزی اے کستا پا قسمت کی اے مرگی نو اللہ بتا غزیتا رسی یا ساتا پا جہاد کی مرگ نشتا دے خواہ مرگ پا نیٹا باندے دے مرگ پنیٹا باندی دے نو زکائی زی ہوئی کل اوائے آدما محبوبا اعلانو کا زما حبیبا ہرگز با فائدہ درن کی تاسوتا تیختا دا میدانی جہادنا کا تختی تاسو من الموتی یعنی من موضع الموت دا زید مرگنا ایزی من الموت اے دا مرگنا اے من موضع الموت اے دا زید مرگنا چیئر زبال تلار چی مزبال تلاو ورد نا اللہ چستا کم زی لکلی دا التبت زیبا دا غزین نشی تختی دے او القتل یادا قتلنا تب سوئی چیز با قتل شم نا دا سی ندا او بیاوی و اذن پا دغا وقتی فائدہ با وان اخلائی تانسو الا قلیل مگر لغوان دے فائدہ اخپل اغا نیٹی تبا خویات ساتا کہ کما نیٹا دا اغا نرستو کی گی او نا مخی کی گی اے وس بیا نفی دا تصرف کئی خواہ
قل ورتوایا من ذا الذی سوک دے آغا کسا چی بچ بکی تاسو من اللہ دا اللہ نا ان اراد بکم کا ارادوں کی پتاسو باندی سو آنا دسو و دسو نسم مراد لفظی معنی خواستانا دا عذاب خو بہتر معنی دا سو آنا اے سزا اے ورکول اے پا صورت دا قتل یا سزا ورکول اے پا صورت دا قید و بند نو تاسو بچ کولی شي چی اللہ تعالی سزا را کئی پا صورت دا قتل نو تا دا قتل نسو بچ کولی شي یا اللہ تعالی سزا را کئی پا صورت دا قید کی نو تاسو دا قید نخلاص ہولی شي نشی خلاص ہولی صحیح دا جی نو زکایزے ہوئی کل ورطویا من ذا الذی سوک دے آغا کاسا چی بچ بکی تاسو من اللہ دا اللہ نا ان اراد بکم کا ارادوں کی پتاسو باندی سوءن دا عذاب دا درم مانا شوا او اراد بکم یا ارادوں کی پتاسو باندی رحمہ دا رحمت سوکشتا کہ رحمت منع کی دا اللہ نا سوکم نشی منع کو او کزیم کچری دا دا چاپا اختیار کیوے کنا قسم دے ٹول با دا لوگی دلاس سبرو دا لوگی دلاس ٹول با دا لوگی دلاس سبرو دا یاد ساتای دا دا اللہ گر احسانات تی پا آغا احساناتو کے یو احسان دا ہم دے چی اللہ دا اختیارات منگل ندی را کر کچری دا رزق معاملہ زمانگ سروے یا دا مرگ و دا جون معاملہ زمانگ سروے ستاسا خیالو چی منگ با روزی سو وجل زمانگ یو مرگر آغی ارمان دیوی چی مالا اللہ یو سو کسانو دا مرگ اختیار را کروے نما با سا ٹو کولی مالا کتاب بیا سنگ وجل ویچی دے خط ٹیٹ وگے وی ادی مالکی وٹل تا دیر آغلوے کڑی اڈر ور کڑوے اچھی دا کڑی دل تیار شوے مخی تا پروت وے اچھی دا نونی دا سی جوڑا کڑو خلیلے وڑلے پا دق کا ٹیم کی میتینا ساغس وی تیمائی ظالم پا دق کا ٹیم کی وی مائی قربان دا اللہ دا ذات نوے زکا خو اللہ منگ لدا اختیارات ندی را کر تو بو باس من خوب دا سی کارو کریو جی حد پی با تمام کرے نو زکا ایزے ہوئی وَلَا يَجِدُونَ او بیاب آنمومی دا پار دا زانا من دون اللہ بغیر دا اللہنا دوست وَلَا نَصِيرًا او نسوک امدادی اے مزید دا وشتول خباستونا ناکارا خون دا منافق دی قد یعلم اللہ تحقیق پیجنی اللہ المعوقین منکون کی دا جہادنا منکم ستاسونا المعوقین دا عاق ندے عاق ویلے کی مانا کول ہوتا پخپلوم نزی انولو دی دا چا جہاد راوز ادا کم زینا جہاد راوز سره ټول د جنسو لپاره لګیا دي ټول د جنسو کسان دي ادا دي ادا نو نه پخپله کوي انا بل پریږدي نو ځکه الله یې وایي تحقیق پیجنی اللہ سوک المعوقین منکون کی دا جہادنا منکم ستاسینا او تحقیق پیجنی اللہ سوک وین کی لإخوانہم پا حق درون اخپلوں کے حلم الینا راشی منسخا راشی مڑکینے لیونی ہے سر خودے تو گو رہے چر تروانی تینا مانا دا مولیان یا سر تا ندی آوری دی چی مولیان سوئی آغا کواو چی سکینو آغا مکوا ضرب دا خبر شروع چی اتا دا دی مولیانو نا نئی خبر پخپلا مسئلی کیا بلتا مسئلی کیا پخپلا پی عملی کی دا لگیا بھئی حالم بائی لینا سکے مانا سترستومان راشیا اچرتا اے درس لرم زمانا خوئے کینا تا کینا چرتا راوانی ازان لده اردو ترجمه را واخل آگه تا گورا ویدا مدودیوم را آگه سوشه شیطی جوڑ شو ستانه بس جوڑی گی ویا او دا بازی اونیم زان چالاکا کی کنا ویرا مشرانو ویل لی کنا چی مولیان سوی آگه کوئی خود چی سکی آگه ما کوئی وی مولا واده کی توالی کئی دا خرز ویا مولا کپڑی آچی توالی گرزای دا خرز ویا بڑبن کردا تا تا چاوی چی بیا تا کپڑی کردوا مولا روٹی خوری تو خو تو ودرے گا اکا نورو پا سلالم نو بیا با خپای وایا
ها لیږی مولا چې څه وایه هغه کوه چې څه کوي نو هغه مه کوئ نو مولیان خو ودونه هم کوي ته څه لا کوئ مولیان خو کپړې هم اچي نو ته څه لا اچي بړبنډ ګرځه که نه هسې بړبنډ دي بده چې نور بړبنډ شي غرق شوي یا نو دی به هم دغه شان دي هلم الینا راشئ موږ څخه څه کوئ مړه ولا یأتون البأس او نه راځي جنګ ته جنګ مقصد څه میدان جنګ ښه چې کوم ځای جنګ که نه توده ځای باندې دی قدم نه ایږدي مثال د بیزه ده څنګه چې بیزه په لوند ځای خپه نه ایږدي داسې منافق په ګرم ځای خپه نه ایږدي د ګرم ځای باندې خپه نه ایږدي جنگ خو ګرم ځای دی که نه ټس ټوس دی هلته دی ایسارې دی هم نشي نو ځکه یې دی وایي ولا یأتون البأس او نه راځي دوی میدان جنگ ته الا قلیلا مگر لږ د پاره د ریاکارۍ مگر لږ د پاره د نوم راشي څنګه هلکه خیر برابر ته څنګه هلکه خیر خیریت ته څنګه برابر داسې ټوخه موخه وکړه چې دې کې جنګ ګرم شي روغ ونې ون وی باندې روان شي اګه څوک وی هلکه ته خو نه ولې نه تاسو هغه سلام ما نه وکړې هلکه تا ته مې سلام او یا سلام کړ هسې وایي نه راغلی زما شیخ غلام حبیب صاحب به وي که نه وي د دې اسان مثال درته وښیم وي دا چې کله زمونږ د پښتنو جنازه په دې کې دی معلومات کی جنازې تاسو خاص خیال وکړئ که نه زه اکثر د جومات کې چې کله جنازې زما خیال مولي صاحب نیت وتړئ ودرېږه دمه وکئ لا دمه وکئ بل هلکه مخکې شئ یو بل دې خوا شئ بل هلکه جواب راکئ توپه د بلال واده هر یو حاضري لګئ صفونه صحیح جوړ کئ نو دا راته ووایه جنازه خو فرض کفایه ده موس فرض عین دی چېرته د مانځه په دوران کې تا دا آواز کړلی چې مسلمانانو صفونه سم جوړ کئ ټولو مخکې خو پکې تک کوږ ودرېږي د خرځو خو دا هغه حاضري ده که نه که څوک وي هلکه ته جنازه کې ولې ته زما آواز نه اورې ما چې لا دمه وکئ کسان روان دي دا ټولې حاضریانې دي قسم دی حاضري څنګه چې موږ به طالبانو مدرسې کې پلان کې موږ به لبیک پلان کې لبیک نو دا هغه غټ بیکان دي ټوله لګیا دي غټ بیک دی که لال بیک دی خو یو شی دی نو ځکه یې ځای وایي الا قلیلا مگر لږ وخت د پاره مگر لږ د پاره د څه ریاکارۍ د نوم چې یاره دی هم جهاد ته راغلی یاره ده هم دا کار وکړو دې لپاره ورپسې آیات کې بخیلان دي یا بخل کوونکي دي علیکم پتاسو باندې به اعتبار د خرچې یا به اعتبار د چندې عاشق معنا بخل کوونکي دي پتاسو باندې به اعتبار د خرچې مور کو مړه خرچه مور کو چنده دا مولیان دا کمپنۍ دي سړه ادا دي زمړه په 500 روپو چې ستا زه دا کمپنۍ چلوم نو خدای دې بند کړي ستا په 500 روپو باندې به زه را چلوم زمړه دا خدای پاک ستا غوندې کسانو نه چلی دې له الله پاک کسان پیدا کړي دي هغوی دومره ورکوي چې چاته پته هم نشي ته به څه ورکوې زه به څه ورکم زما ستا مثال خو د چرګ دی د دوه انو هګۍ واچوه تمام ورځ کړکه مخلوق خبر کړو یاره وي پلان کې راغلی 1000 روپۍ مې هغه له ورکړې نو 1000 روپۍ مې ورکړې نو پته نشي هغه غریب که چېرته نه وي چېرته هغه 1000 روپۍ باندې دا واخېسته وایي ته ظالم نه په 1000 روپۍ باندې دویم واده وکړو ستا هغه 1000 روپۍ نه دي سم بلا ده هر چا نه خدای نه قبلوي سړی یاد ساتئ او خفه کېږئ ما دې معامله کې دا اردو ژبې والا نه دي هغوی مخې ته روان دي هغو ته که څوک وایي هغوی بھائی ہم نے جس کے خاطر دی ہے نا وہ سب جاننے والا ہے باقی یہ مولوی جانے وہ جانے ہم نے تو اس کے لیے دی ہے څوک ہوتی دا مولا چھوڑو اس میں انگلی نہیں مارو بھائی ہم نے جس کے لیے دیا وہ سب کچھ جاننے والا ہے اب یہ مولوی کا ہے مدرسے میں لگا ہے طلباء پر لگا ہے جو بھی کرے یہ جانے اور اللہ جانے دا اوس خبره ده زمونږ هلکه چېرته چې 1000 روپۍ ورکړو غریب بیا د یارې نه پیاز هم نشي راوړی ټماټر هم نشي راوړی وګوره چېرته هغې په پیسو دا یې راوړه که تپ به د بلا زویه سړی د یارې نه بیا څه هم نشي راوړی زمونږ د پښتنو په معاشره کې د ملا ژوند داسې دی که نه داسې حد پې تمام دی انتهایی سخت دی که صفا جامه اچئ دا د کم ځای نه دا ستا د نیکه د کوره الله دې رحم وکړي
یو غویمه خو نه ده نو ځکه یې وایي فاذا جاء الخوف پس کله چې راشي یاره رأیتهم ګوري دوی تا ته ګوري معنا مې غلطه کړه فاذا جاء الخوف پس کله چې راشي یاره د دشمن که نه نو ګوري به ته دوی ته ینظرون الیک ګوري به تا ته چې کله یاره راشي که نه د دشمن هلکه دشمن راخله سترګې به بیا به سترګو پټې به نور داسې دا سترګې به اوړي دنه وار پار بیا خطایي څه وکړه منافق ډېر بزدله دی قرآن عجیب انداز کې دغه کوي ښه چې چېرته خبره د جهاد راشي هلته دا منافق داسې بړبنډوي حد پې تمام نو ځکه یې وایي فاذا جاء الخوف پس کله چې راشي یره د دشمن ګورې به ته دوی ته ینظرون الیک چې ګوري به تا ته اړوي به سترګې خپلې اړوي راړوي به دا سترګې بټیارې سترګې بس دا وار پار به ترې خطایي عبارت ہے معذوف دے کلذی پشان داړولو د سترګې د هغه کس چې بېهوشي راغلی وي په هغه باندې من الموت د مرګ بېهوشي چې پرې راغلی یو سړي باندې چې ځنکدني که نه نو تا به خیال کړی به دا سترګې داسې کړي داسې چوړی را چوړلی که نه نو دقه شانتې د ده سترګې به چوړلې را چوړي دی به داسې بلکل به ته به وایي چې ساه خېږي خو چې لږ ونې ساه تېر شي چې څوک وایي هلکه لاړه ساه واخلي بیا دومره چوتې ولي که نه ته به وایي چې دا به سوړي څوک وس نو قرآن وی فاذا پس کله چې لاړ شي یره د دشمن نو زر دی چې ملاقات به کوي تا سره په جبو تیرو باندې یره یقین وکړه که نه راتلم ورپسې دا مزغو مې کار پرېښی وایي شکر دی چې مزغو دې کار راواغست هغه تیری هغه چوتې توبه وباسه هغه تیزې ته به وایي چې دا دره مثال د چتې دی دا چتې نه دی د خپې اسمان ته واړې او دی خپله دا سوچ کې یاره د اسمان ما راټینګ کړی دی که ما دا خپې لرې کړه غرب اسمان ارتاوي چتیانو ته د خپل پنډو ته وګوره بیا د اسمان ته وګوره نو ډوزماره ته خپل هغه یاره دې وانه رال رینجرز دوستانه وار پار خطاو چې اوس لاړه وي ته مړه موږ پښتانه موږ د چا نه موږ داسې چې نو بیا منډه شي ما ته معلوم یې سړی هغه چاته وایي چې څوک تا پېژني نه نو بیا وی بخل کوونکي دي علی الخیر په مال باندې اولئک دغه کسان لم یؤمنو ایمان نه راوړي پس برباد به کړي الله اعمالهم اعمال د دوی وکانه ذلک او دی دا علی الله په الله باندې یسیرا آسان یحسبون الاحزاب بل پلیتی دا منافق نه دی دته کتو هلکه راوځه لاړه وي نه مړه تلي نه دي ته ټوکې هلکه لاړه ته خو راشه که نه وي نه مړه ته ټوک زما شیخ غلام حبیب ډېر به ښایسته انداز کې به وایي هغې ته ورته هلکه نشتی راځه وي نه که اچانک وګوره ډز اواز راغی که نه ترې نه دي شتې له ته ما څه تو هلکه لاړه بار ته راوځه خدای بنده خو روڼ له راغلي ورته لاړې دا دومره یرندوکی دی نو ځکه یې وایي یحسبون ګمان کوي دا منافقین په ډلو د کفارو باندې لم یذهبو چې دوی تلي نه دي حالانکه هغه تلي دي خو دوی اوس هم یریږي او الله وایي او که بالفرض واپس راشي دا ډلې د کفارو یودو خوښوي به دا منافقین لو انهم ارمان یقینا دوی پاتې کېدونکي وې فی الاعراب په بهنډو کې چې سرې نه په سمه بوره په سوکړی کې پاتې کېدې چې کته راکوزېدې هم نه چې کته راکوزېدې هم نه چې بره خوشې پشې ځان نه ناست ویه بره غر کې په بانډه کې وسېدې خو چې کته نه پاتې کې او ستاسو تپوسونه دا مې د بل چا نه کول هلکه څنګه چلی کته چې جنګ و څه په حساب یا مې نن سبا دور په اصطلاح کې که نه خبرنامو مبرنامو کې مې ستاسو حالات څنګه چلی افغان کې څنګه روان دي پنجشیر کې څنګه چلی پلان کې دغه مې بی بی سی نیوز پلان کې نیوز څه لږ نیوز خو نه دي دغه نیوز کې موږ نن ورته هر څه نه پاتې شو
نو ځکه یې وي تپوسونه کولې ستاسو د خبرونو د بل چانه چې څنګه چلې کته څه صورت حال دی جنگ ختم شوی دی کشته دی ولو کانو اوس په دې کې تسلی ورکړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او مؤمنانو ته مؤمنانو خفه کېږئ مه که دا ګندېړک تاسو سره وي او که نه دا ګندېړک ته وې که نه نور به پریشان نه وای دا ډرپوک انسان نه د هر څه خرابوي هر څه شکر وباسئ چې داس خامن ستاسو سره ملګري نه دی که چېرې داس خامن در سره ملګري وي نو هیڅ کار خو به نه و کړی نو ځکه یې وایي ولو کانوا فیکم او کوي دوی په تاسو کې یعنی ستاسو په لښکر کې نو نو به وجلي دوی څوک الا قلیلا دا اوس ما لفظي معنی وکړه خو بهتره معنی څه ده نو به جنګ کړی دوی الا قلیلا مګر لږ د پاره د ریاکارۍ یا د پاره د نوم کچری دوی په تاسو کې وې که نه نو دوی به جنگ نه و کړی الا قلیل مگر لغونې هغه هم صرف د ریاکارۍ لپاره یا د نوم نشان لپاره زما استادانو به وي که نه بره مور سر به یې کته کړه ډز ونې به کړی بیا ورته سر به یې نه چوتو چې په کم ځای لګي خو خالي ډز څوک نو دا وله ډېره ده دغه وله ډېره ده شکر وباسئ چې دا ګندېړک د سره ملګري نه دي او یقینا دا بعضې ملګری نه دا په سړي باندې بوج جوړ شي بوج او بیا خاص کر دا بې غیرته بې خونده که ملګری وي که نسبي وي که رور وي دې سړی په هر ځای کې شرموي په هر ځای کې نو دا هم هغه بې غیرته دي شکر وباسئ چې دا بې غیرته په تاسو کې شته دی باقي انشاءالله الله ژوند راکړي سبا الله رب العزت زموږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د میانې کونو لپاره زموږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره د تمام عالم مسلمانانو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د میانې کونو لپاره زموږ دپاره زموږ د اهل و عیال دپاره زموږ د وړو لپاره زموږ د کوروالو لپاره الله رب العزت ذریعه د نجات ذریعه د خلاصۍ ذریعه د بخاني وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي د الله د ټولو بخښنه وکړي او چې څومره بیماره دي الله دې ټولو شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشانه دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بې اولاده دي الله دې ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي الله دې موږ له ژوند د ایمان راکړي د اسلام راکړي د پیغمبر د طریقو مطابق راکړي الله دې موږ له ژوند د حیا د پردې د عزت راکړي الله دې موږ د بېمانۍ د ژوند نه د کفر د شرک د بدعاتو د رسم و رواجونو د ژوند نه او د مختورنې د ژوند نه د بدنامو د الزامونو د پیغورونو د ژوند نه د بې غیرتوب او د اوسوالۍ د ژوند نه الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې موږ د بدنامو د مرګ نه د الزامونو د مرګ نه د تهمتونو د مرګ نه د پیغورونو د مرګ نه اچانکو د حادثو د مرګ نه د ګناه په حالت کې د مرګ نه او بغیر د توبې د مرګ نه الله یې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله یې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله یې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله یې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله یې زموږ د ټولو خاتمه پر ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله یې زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله